چا سره په جنگ وطنه څو چې آزاد د خپل وطن نه کړم یا به ساتم د ستا نام و ننګ وطنه یا به خپل ځان. اوس د کراچي میټروویل یونټ سیکرټري زر علم پښتون ته خواست کوم چې دی د خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. ملګری زر علم پښتون عزت ته پښتانه پر مځکه پروت دی، ولا چې په هر ځای کې مرګ ولو چې په هر ځای کې بې عزتي هغه د بل چا ولا کوي بې د پښتانه. نن په دنیا کې نړۍ راپورته شوې د پښتانه پر ضد باندې راپور شوې که په کار ملک چې مري بل څوک نه مري بې پښتانه. ولې داسې وشي؟ ولې موږ تاسې دا بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو در مخه د پښتون قومي تحریک د 14مې کلنځې په هکله د پښتون قومي تحریک هیئت جناب اکبرست رهنما رفیق پښتون صاحب ته مبارکباد ورکوم. بیا راغلي زموږ د میلمانه د کراچي څخه د خیبر پښتونخوا څخه دا ټولو ملګرو ته او بیا موږ ته دلته چې راغلي دا ملګري ټولو ته زه مبارکي وایم او د مبارکۍ پس ته نن د دې خوشحالۍ په هکله موږ دغه سوال دغه پښتنو ته کوو چې موږ د زیو د خیله د دې شي څخه بار ته وځو او دا زیو دا خیل موږ برباد کړو په غلطو لارې روان کړو. نن په کور کور بدي په کور کور دشمني ده. نن موږ د غلامۍ په ژوند کې خاص کر د بلوچستان د غیر حایلي صوبې په دې هکله زموږ نه ګورنر شته نه زموږ چیف سیکرټري حملې ځینې د جار سم د بریتو دي ازار وارسم انګریز غواړي کور دې وران کړي بے وزر دکی پشتونا. لیکن بھائی رفیق پشتون صاحب نے مجھے پشتون قومیت دے کر دنیا میں ایک نیا اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دور میں اب اگر کوئی نسلی لسانی اور ثقافتی تناظر میں پہچانا جائے گا تو پشتون دنیا میں امن کی علامت ہے. اس وقت اتنی اچھی پشتو نہیں بول سکتا, ذرا اس سے کم بہتر میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے الفاظ اگر آغا کراچی اور راغ لے سنگ حال دے تو بات سلام کلام کے ایک تاریخی غلطی جو ابھی میرے بھائی سے سرزد ہوئی ہے تو پٹھانوں کی غلطی سے دنیا میں کوئی تصادم نہیں ہوا. یہ وہ بات ہے کہ پشتون قومی تحریک 16 سال پہلے اس کوئٹہ شہر میں جب جنم لے رہی تھی تو اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ 13 سال کی پشتون تحریک میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا. میرے برابر پیر فضل حق بھی تھے اور جہاں سے بھی لوگوں کو اطلاع جا رہی تھی میں سمجھ رہا ہوں جو دل سے پشتون قومی تحریک کو پرامن جماعت سمجھتے ہیں آج وہ اپنے گھر میں کیک کاٹ رہے ہوں گے, کیونکہ آج ہماری پشتون قومی تحریک رفیق پشتون صاحب کی سربراہی میں 16 سال کی ہو گئی ہے. کعبے نہیں جاؤں گا اور میں کوئٹہ آ گیا ہوں کسی مرد کے ساتھ, اس کا نام ہے ایسے مزداف ایڈوکیٹ. اس اکیلے شخص کو میں 9 مارچ 1990 سے جس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے ذاتی زندگی کو تباہ کر ڈالا ہے صرف اس لیے کہ آنے والے دور میں لوگوں میں کشت و خون نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کہیں کوئی نامعلوم آدمی آ کے بم لے کے نہ پھاڑ ڈالے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس وقت خالی ہاتھ آیا ہوں, کیا میری جیکٹ کے اندر کوئی کچھ پہ دھماکہ ہو سکتا ہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک ڈیوائس نہیں ہے سوائے ایک چھوٹے سے موبائل کی. اب اگر ہماری باتوں سے ہمارے لفظوں سے کوئی قوم خوفزدہ ہے تو بھائی 100 بار ہوا کرے. کیونکہ میں جب کراچی سے یہاں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں اتنا بڑا خلا نظر آیا مٹی کا کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی لاشوں کو گننا شروع کریں تو شاید میرا تعلق 1824 میں اس قندھار سے ہے جو اس کو کراس کر کے اس وقت ریلوے لائن نہیں ڈلی تھی, ہم ریلوے لائن کے اس طرف چلے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. د پښتون قومي تحریک مشر رفیق پښتون ته د پښتون قومي تحریک د 14مې کلیزې مبارکي وایم. ملګرو موږ د لرې لرې ځایو راغلي پښتنو ستاسو په اجازه نن چې دا پښتانه راغلي دي پر میزان چوک باندې خبرې مات کړې, ډېر افسوس دی. وغه پښتنو ته وایم چې پر دا سټیج ودرېږي پښتانه خطا باسي, پښتانه به نور نه خطا باسي. نن
که د پښتنو حق غواړي راسئ د رفیق لالا و څنګ ته کښېنئ او د ده په سربراهي کې ولې دا 50 کاله څه شوه ستا پښتونخوا تر بولانه تر چتراله پښتون یو کا څو سو پښتانه دې زه له دوه ځایه کړو نه بولان اوس درکوي نه چترال درکوي هغه د خپله خیبر پښتونخوا جوړه کړه درنو مشران ناست دي زه ستوی نور لږ وخت نه اخلمه او زه د خدای په امان او په سل ځله زندان شدی نوم د غلام ورک سه غلامۍ خدای دې پر دو پیټو لاندې لوند څوک به خولو نه کړي خدای دې پر دو پیټو لاندې لوند څوک به خولو نه کړي لار د خپل وطن په وینو لوند د خپل ګریوال شدی لوند د غلام ورک سه غلامۍ نه ګورستان شدی او څه په نواب چې اقتدار یې وي د بل په لاس څه په نواب چې اقتدار یې وي د بل په لاس هسې نوابۍ نه ملنګي کې ملنګجار شدی او نوم د غلام ورک سه غلامۍ نه ګورستان لږ مخ ورسره ځمه خاص کر پښتنو ته زه یو شعر وایم په دې باندې سر خلاص کړي او دا شعر ډېر غټه معنا لري زموږ تقریبا په دې صوبه کې زما 40 کاله عمر شو خطا زنده آباد مرد آباد کې موږ وخت تیر کړي ضایع په ډېر ضایع کړي چونکې رفیق صاحب ما په دې حواله باندې زه د دې په دې پروګرام کې ما شرکت وکړي چې به انشاءالله تعالی به موږ به د ده سات حسین جوړو په دې صوبه کې بعد بیا موږ خپل پس منظر تقریر باندې بیا تفصیل زه تاسو ته وایم امان بابا یو شعر تیر کړی دی وایي انتها د عقل ګوره چې ماښام ته یې رڼا ده انتها د عقل ګوره چې ماښام ته یې رڼا ده د جاهل ته له ماښام ته سهار نشته د جاهل ماښام ته سهار نشته چې بې علمه بې هنر ګرځي لنډه په شا لکه مشهر ګرځي تاسې باید داسې سر خلاص کړئ موږ مختلف پارټیان یو داودونه کتن موږ په یو کې شمولیت نه دی کړی نه ما کړی دی د دې منظوري غواړو زموږ انډسټریز نشته په دې ایریا کې موږ انډسټریز غواړو موږ هغه خلک چې دا قومونه تباه کوي چې دا خلک تباه کوي دا انسانیت تباه کوي موږ هغه ته دا وایي کتن اجازت نه درکړو ډېر مې درکوي باید دا چې زموږ ادارې زموږ فورسیز زموږ پارلمنټ او زموږ وزیر اعلی زموږ صدر دا ټوله برابري بنیاد باندې دا څنګه کېږي چې بلوڅ هم وزیر اعلی صدر هم وزیر اعلی پرزیدنټ هم وزیر اعلی اور تس یې ایسې کې ګرځه زنده آباد مرده آباد باید دا سوچ وکړو دا ګور د بودا پارټي کې دا ځوانان چې ګرځي راسونه چې وینم دا دلته پښتانه دي دا یو سره د بهر ونست ناقابل حکمرانوں نے چاہے جعلی یا کسی طریقے سے خود مختاری کا فیصلہ کیا ہے تو صوبہ خود مختاری کی بات جہاں تک ہے اب ہمیں اپنے صوبے کے فیصلے بلوچستان کے فیصلے قومی پشتون قومی تحریک کے ساتھ اور بلوچ بھائیوں کے ساتھ مل کر کرنے ہوں گے اگر یہ نہ کیا تو پھر ہمیں ایک بار پھر وہی مشرقی پاکستان کا سین نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مرکزی حکمران بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے اور پاکستان خدا نہ کرے تحریک یا پشتون تحریک کے ساتھ جانے والے لوگوں نے اس پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچایا ہم پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا کی جدوجہد کے لیے یہاں پر آئے اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اپنی حکمت عملی بدلنے کو آج ہم کوئٹہ میں بھی بات کر رہے ہیں کل ہم زوم میں بھی جائیں گے کل ہم دیگر علاقوں میں بھی جائیں گے اور بلوچستان کے چپے چپے میں جہاں پشتون آباد ہیں وہاں پر اس کا دائرہ وسیع کریں گے اور اپنے جلسے اور اپنی ریلیوں کا انعقاد کریں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو پشتون قومی تحریک کے قائدین رفیق پشتون صاحب اور دیگر ساتھیوں کو یوم تاسیس اور 100ویں سالگرہ پر مزدور کسان پارٹی اور ٹی ڈی اے کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آئندہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی تحریک کو اور اپنی اس مطالبے کو منوانے کے لیے دیگر علاقوں میں بھی اپنے حکمت عملی اور اپنے جلسوں سے اور ریلیوں سے مطلب کریں گے اور ہم اس قابل ہوں گے انشاءاللہ
ہم اسی دور میں اپنا حق چھیننے کی قوت بنا لیں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنی